زما د ژوند تجربه 2 کاله وشو په تعلیم کې. زه غواړم چې خالي لاس لاړ نه شي. دا ماشومان چې کوم دې اړخ ته ناست دي او دا پلاران والدین چې ماته مخامخ ناست دي، ستاسو دې یوې خبرې ته فکر وي چې د ماشوم میموري او سوچ او د ده د ژوند تقدیر لیکلی کېږي کله چې دا د پیدایش نه تر د 7 کالو ته رسي. دا ساینټیفیک ریسرچ بیسډ خبره درته کوم. دې خبرې ته به ډېر غوږ دی. تاسو اکثر له دا سوچ کوئ چې ماشوم سکول کې مې داخل کو، اوس د سکول کار دی. ماشوم مدرسه کې مې داخل کو، اوس د مدرسې کار دی. ماشوم په یو ښه درسګاه کې داخل شو، د هغې کار دی. سایکالوجي د تربیت یو بل پیټرن ښیي او هغه پیټرن د ماشوم د پیدایش نه تر د 7 کالو دا ټایم چې کوم دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی. بلکې ساينس دا هم وایي چې ماشوم د پیدایش نه مخکې چې کله دا د مور په خېټه کې، نو د مور او د پلار غیر چاپیر چل کې چې کم ماحول وي دا په دې ماشوم اثر انداز وي. د ماشوم پیلني 7 کاله که د مخې ته غیبت کېدو، که د مخې ته حسد و، که د مخې ته دروغ ویلی کېدل، که د مخې ته ضد و، که د مخې ته مقابله وه، که د مخې ته غلا وه، که د مخې ته دوکه وه، نو ستا ماشوم بغیر د اجازت نه دا شیزونه د خپلې میموري حصه جوړوي. دا په سترګو ګوري، په غوږونو اوري او د ده احساسات چې کوم دي څه چې په انګریزۍ کې موږ نرو سیسټم وایو، نیورولوژي چې ورته کومه موږ وایو، نو که سقراط راشي یا سټیو جاب راشي یا د دنیا یو غټ عالم یا د دنیا په غټه مدرسه کې په درسګاه کې داخل کې، خو که د ماشوم د ژوند د پیدایش او د 7 کالو په مخ کې د مخې ته دا دنګه مشتي شوي، د ده په میموري کې دا شیزونه نقش شو. څنګه چې تاسو عمارت جوړوئ، کور جوړوئ، تاسو چې ډي پي سي اچوئ، تاسو په دې ډي پي سي کې د تارکولو او د پلسټرک ډېر خیال کوئ. حتی چې تاسو کله ځمکه کنئ، ډي پي سي کنئ، داسې یو هوښیار سړی راشي تاله مشوره درکړي چې په ډي پي سي کې کرش واچوه، په دې کې چپس واچوه، په دې کې پلسټرک واچوه، په دې کې بیا تارکول واچوه. که نه ته عمارت جوړ کړي بیا به ستا په کور کې زیم وي. موږ 15 مرلې کور جوړو، 3 ورځې موږ له خوب نه راځي چې زه به په ډي پي سي کې داسې سا اچوم چې زما عمارت مضبوط وي. او موږ د زړه غوښې خپل جان جګر هغه بچی چې ما به بیا د لاس نه نیسي، دا ماشوم به زه دنیا له ورکوم، د ده بنیادونه جوړېږي او موږ لاپروایي کوو. کوشش وکړئ په درستخان باندې، په اختر کې، په کویدن کې، په ودونو کې، په مړي ژوندي کې، هر هغه ماحول کې چې تاسو خپل منځ کې ناست یئ، دا خبره لازمي په ذهن کې واچوئ چې ستا ماشوم څه ګوري، څه اوري او د ده مخې ته کومه معامله روانه ده، دا د ده میموري ده. دا به هغه اعمال ریپیټ کوي. که ته نه غواړې او که ته غواړې دا به دا ټول اعمال ریپیټ کوي. نو ډول امپیکټ پیدا کولو کوشش وکړئ. اداره درسګاه به خپل کوشش کوي، ته به ماشوم له کوشش دا کې چې ته به دله د کور نه د دې تربیت ډېر زیات خیال ساتي.